انسان د دا خیال فکر کله هم نه کوي چې دا صغیره ګناه ده او کدا کبیره ګناه ده، بلکې د انسان فکر د همیشه دا وي چې دا ګناه ده او کدا ګناه نه ده. آیا په دا باندې ما الله تعالی نسی او که الله تعالی مې نه پېنیسي؟ آیا الله تعالی دغه جواز مونږ ته پرېښی ده او که نه؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي وایي ما نه خلک ډېر په شوق سره تپوس کوي چې دا پلانکی ګناه صغیره ګناه ده او که کبیره ګناه ده. وایي د دوی د تپوس مقصد دا ده که چېرته دغه صغیره ګناه وي بیا خو دوی ګناه کوي او که چېرته کبیره ګناه وي بیا د هغې نه دوی ځان بچ کوي. حضرت فرمایي وایي د دغه صغیره او د کبیره ګناه مثال دا د سکروټې او د سپڼکې غوندې ده. یوه سکروټه ده او یو د سکروټې یو جز یوه حصه یو سپڼکی، دا د صغیره او د کبیره ګناه مثال ده. وایي که یو انسان داسې راشي چې هغه د سکروټې یو جز یوه حصه سپڼکی دا راواخلي او په خپله المارۍ کې کړي دي، په کپړو کې بنده کې المارۍ کې کېدي، کمره کې کېدي او یا بکسه کې صندوق کې کېدي او دا سوچ وکړي چې دا خو ماته نقصان نه راکوي، نو دا د ښه وي. نو یو هم سمجدار انسان عقلمند انسان دا کار کله هم نشي کولی چې هغه د سکروټې یو معمولي سپڼکی په خپل المارۍ کې کښېږدي او دا سوچ وکړي چې دا ماته نقصان نه راکوي. نو نتیجه به دا راوځي چې هغه سپڼکې نه به بیا سکروټه جوړه شي، اور به ځینې جوړ شي، د ده المارۍ صندوق د کمره د دغه حده پورې د ټول مال جایداد به ختم کړي. دا صرف غلطي ده، معمولی غلطي ده. یو سمجدار انسان، هوښیار انسان، عقلمند انسان دا سوچ کله هم نه کوي چې زه یو معمولی سپڼکی راواخلم او په خپله کمره کې دا زه کښېږدم ځکه چې دغه ماته نقصان نشته. دا غلطه خبره، ځکه چې یو وخت به داسې راشي چې دغه سپڼکی دا به تا د کور د بربادۍ، د مال، د جایداد، د هلاکت سبب جوړیږي. او داسې ګناه هم ده صغیره ګناه. که یو سړی دا وایي چې زه دا معمولی ګناه کوم، دا خو معمولی ګناه ده، د ده خو څه داسې خاص وبال نشته، دغه داسې خاص وعید نشته. نو که یو سړی په خپل اختیار سره یوه ګناه وکړي نو داسې وخت به راشي چې دغه ګناه به د دغه انسان د ټولې زندګۍ د بربادۍ، د هلاکت سبب جوړ شي. صغیره ګناه به کوي، شیطان به بیا ورته وایي دا صغیره ګناه بیا وکړه، دا ګناه بیا وکړه، دا ګناه بیا وکړه، دغه حده پورې چې دا انسان به د صغیره د معمولی ګناه دومره زیات عادتي جوړ شي چې دته به دا ادراک ورسته نه کېږي چې دا صغیره ګناه ده او که دا کبیره ګناه ده. نو لکه څرنګې چې معمولی سپڼکې باندې څوک اعتماد نشي کولی ځکه چې دا د انسان د هلاکت، د بربادۍ سبب جوړېدی شي، داسې معمولی ګناه باندې هم انسان اعتماد بروسه نشي کولی ځکه چې دا هم د هلاکت او د بربادۍ سبب جوړېږي. نو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي وایي دغه سوال کول دا غلط سوال ده چې دا صغیره ګناه ده او که دا کبیره ده، بلکې حقیقتا سوال دا ده چې آیا دا ګناه ده او که نه ده؟ آیا په دا ګناه باندې وعید شته او که نشته؟ آیا دغه سزا، دغه شي سزا شته او که نشته؟ دغه شي ثواب ده او که ګناه ده؟ وایي اصل سوال دغه ده. نو چې کله دا احساس تا په زړه کې پیدا شي چې دا د ګناه کار ده، دا غلط کار ده، خلاف شریعت ته، په دا باندې الله تعالی ما نیسي، نو بیا به د انسان په زړه کې دا احساس پیدا شي چې دا ګناه که چېرته ما وکړه بیا به زه د قیامت په ورځ باندې د الله تعالی مخامخ څنګه ملاویږم، زه به د الله تعالی په حضور کې څنګه ورځم، زه به د الله تعالی مخامختیا څنګه کوم. نو بیا په دغه وخت کې انسان په زړه کې به د الله تعالی خوف پیدا شي، دا به د صغیره ګناه نه هم ځان بچ کړي او د کبیره ګناه نه به هم ځان بچ کړي.